زمانونو اللہ پاک قرآن شریف کے فرمائی کہ ما دریو کسانو لدا قرآن شریف ورکڑے دے ثم اورثنا الکتاب دا قرآن ما دریو خلقو لورکڑے دے ادری سوک دی یو تا عالم ہوئی عالم لے کتاب ورک دے دا کتاب دا علوم و خدمت کئی دا کتاب دا مسائل و خدمت کئی دویم حافظ دے حافظ دا قرآن شریف خدمت کئی کہ دا یو نیو تورسی یاد پسینو کی پاتی شیو دا رکن شیو دا یو نیو نو دا بل نبل تورسی او بل قاری صاحب دے قاری صاحب دا قرآن شریف دا صحیح الفاظ و خدمت کئی کہ دا قرآن شریف سو غلط اونلولی او صحیح طریقے سرے وجولی اللہ وی ما دا قرآن شریف ورک دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹول امت لدے ٹول لورکڑے دے خود دے درے و خلق پا ذریعہ ورکڑے دے دا دی پا واسطہ ورکڑے دے ذکر دے درے و خلق ذکر کئی ثم اورثنا بیا من ورک دا کتاب او اللہ اورثنا لفظ وی میراث چوینو چی چاہتا ملاوی گیا غد آغی حقداری دا شریعت پترو لکہ زوی تر اپلار میراث پاتی چون دا زوی حقدار دے غیر حقدار تا میراث تا ملاوی گی اللہ پاک پدے آیت کے اشارہ کی چی دا مولا صاحب او دا حافظ او قاری او دا حضور پاک دا امت چی قرآن و تورکلی شوی دے دا دا دی قرآن حقداران آتوینا لفظ اللہ نہ دے ویدے نمونگ دا کتاب ورک چالا اللذین آغی خلق لا استفینا من عبادنا چی ما پخپلو خاص و بندگانو کرا منتخب کری نو بیاد آغی نپس اللہ فرمائی کہ دا دری ڈلی دی منہم ظالم لنفسه بعضی دوینا زیاد گناہگار دی ومنہم مقتصد دا قرآن والا بعضی دا سی دی چے گناہ کئی نیکی کئی برابر پا برابر ومنہم سابق بالخیرات باذن اللہ او بعضی خلق دا خدای پا توفیق باندنی کی ڈیرہ کئی سو قسم شو درے قسمہ یو اغا چی گناہ زیادہ دا نیکی کم دا دوے مقتصد گناہ نیکی برابر برابر دا او دریم سابق بالخیرات باذن اللہ نیکی زیادہ دا دا نیکی چی زیادہ کئی دا خدای پا فضل ذالک هو الفضل الکبیر اس بدا کم خواہد زیاد ریڑا لی رونو عثمانہ کچاہتا پوسو کچھ چرتا بزی نزوی مچی دا کم دیر نیکان دی دا بجنت تزی او چې دا کم دا گناہ و نیکی برابر برابر دا برابر دا سی یقینی برابر نہیں خو لگا زیادہ کم دیر نہیں نو دا با جنت تزی خو لگ رستو بزی او منہم ظالم لنفسه اغا خلق چی دیر گناہ کی دا بچتا دی دوزخ بزی زبداوے لیکن رب العالمین سے فرمائی جنات عدن یدخلونها دا درے والا ڈالے دا دیر گناہگاران دا قرآن والا چی دیر گناہگاران دی او اغا ڈالا چی نیکی و گناہ دا سے برابر برابر دی او اغا چی نیکی زیادہ دا درے والا ڈالے بجنت تا دی درے والا دا گناہگار بم دی جنات عدن یدخلونها ٹول بزی نیو سڑی ہوئی خدا ظالمان مولیان بمزی دا ظالمان قاریان بمزی دا ظالمان فیضان بمزی دا چڑیر الوی گناہ کئی نماوی جنت ستا دا پلار نری دا خدای دے چی خدای وی دی بوزن ستا لوال سوزی دا سیدہ کہنا لدی والی سوزی یو سڑیو دا غی امام و استاد و اغل خدای موٹر ورک دا یقینی خبر دا تا کم لطیفہ نا دا او نا فرضی خبر دا نو چی اغا استاد اغا مولی صاحب با موٹر تاو خطر دا بدا سکڑے اسویلے بیوک نو ما تی تا پوسو که میری اشتیا و استاد دا خدای پا ذات قسمی
سو ځله ته ما معلوم کړې چې ته دا اسویلې کوې چې دې موټر ته وخېږي دا ولې وی چې دې موټر ته وخېږي پړه مې اور بل شي اړه مې سوځي مې خدای دې کولمه مو سوځوه اوس کنځل خو ته نشم کولی خو ورنږدې به شمه خدای دې اړه نه دا کولمه مو سوځوه نه وي مخکې به دې جنازو له دغسې پخپو پیاده ته او بیا سیکل او بیا موټر سیکل او بیا موټر ذالک فضل الله یؤتیه من یشاء دا د خدای فضل دی چې چاله یې ورکړي داسې ده که نه دا خو د الله احسان دی صاحب الله وی ورکوم جنت دی ګناهګار دی ورکوم زه نو چې الله وی زه ورکوم نو زما ولې له سوځي ستا ولې له سوځي شکر نو باسي چې خدای دې مولیانو له او د حفظانو له جنت ورکړي تاسو خو هسې یو فارموله وایه وی دا مولیان د خدای غویان دی او موږ به پې سواره جنت ته ځو داسې وایه که نو چې دې جنت ته ځي ته به پې سور دی خدای شته چې هلته کې دله داسې دې اوچت راوغورځوم چې یاد وساتې ولې به په ما سور دی موږ داسې وایو چې دا امیان د خدای غویان دي دا مولایان به پې سواره جنت ته ځي هلکه خبره جوړه شوه که نه ځکه چې دلته خو ته ماته وې استاد جي را په اوږه شه دلته کې څوک استاد ته چا په اوږه ورسور شوی دی نه او چې خټې وي استاد جي را په اوږه شه چې دی یو سب نو دلته ما په اوږه کې هلته به د تا په اوږه وړمه پوهېږي په خبره که نه ټول به جنت ته ځو که خیري ټول وایي الحمدلله بیا ټول وایي الحمدلله مړه شوق سره وایي الحمدلله دقسې چې الله خوشحاله شي الله په الحمدلله خوشحالیږي چې دا دی وې الله خوشحالیږي الله زمونږ په شان نه دی دا الله په خپل صفت ډېر زیات خوشحالیږي او چې الله خوشحاله چې جنت بدله درکوي انشاءالله که خیر جنات عدن یدخلونها عدن نسبت یې ورته وکړه چې دا هغه جنت دی چې خلک به همیشه پکې پراتی بیا ته وتلی هم نشته ټول به ځي څوک چې قرآن لولي او قرآن سره مینه کوي ځي به که سړی وي که ښځه او چې جنت ته لاړ شي یحلون فیها من اصاور من ذهب د سرو زرو بنګړي به دی چولې ولؤلؤا ملغلرې به دی بیلې چولې او لباسهم فیها حریر او د ریخمو جامې به دی چولې د سرو زرو بنګړي هلکه بنګړي خو یې ښځی اچوي د سرو زرو بنګړي چې سړی اچوي نو دی به پې ښه نه ښکاري که بدي به ښکاري صاحب من دلته دا بنګړي د سړو دي بلکل د ښځو دي که سړی اچوي نو سړی پې ښه نه ښکاري لیکن هلته به سړی اچوي یو رواج به وي نو بیا به څوک بدي نه ښکاري دا دلته سړی دا ګړی چې ما چولی بنګړی دی که نه دی نو زه پې بدي ښکارم دا هم یو بنګړی دی که نه د چا سور بنګړی دی سره ګړی ده د چا ژړه ګړی ده او د چا سپینه ګړی ده او د چا توره ګړی ده دا یو بنګړی دی که نه څوک یو خبره درته کومه چې د سړي ګړی جدا وي او د ښځو ګړی جدا د ښځو هسې پوټخنۍ غوندې ګړی وي اوس هغه پوټخنۍ غوندې ګړی چې سړی اچوي ای د ښځو ګړی دی چولې ای د ښځو په وار پیدا ای جنې خولیا اگر چې اوس هغه قصه ختمه شوه اوس هلکان د جینکو جامې اچوي د هلکان د جینکو په شان سرې او شنې او سوزني او نسواري جامې اچوي او تنګې ځان له جوړې کړي او پنسې هم بل شانتي او په لاره چې لاسونه داسې بل شان وړي دریم قوم پیژنې دریم قوم دا به نه کوي نو د هلکانو جدا بنګړي د سړو جدا بنګړي دلته د هلکانو جدا ګړی د جینکو جدا ګړی هلته کې د جینکو به جدا بنګړي وي هغه شان به د سړو نه د سړو به جدا بنګړي وي او خوند به کوي فرعون به بنګړي نه اچوله خو پې بدي نه ښکارېده ځکه رواج په هغه وطن کې و فرعون نه وي لولا القي علیه موسی علیه السلام بنګړي شته وي زما بنګړي دي د هغه شته څه په دې به فخر کو نو بنګړي به اچوي او د ریخمو جامې به اچوي په جنت کې که خیري ټول وایي انشاءالله
دا د قرآن د مخه جنت ملاویږي همیشه به او د جنت خوشحالي واخوا دنیا بس خوشحالي وي نه پکې زړېدل شته نه بوډا کېدل شته نه پکې مرګ شته نه پکې بیماري شته نه پکې لاړې توکل شته لاړې توکل نه بلغم او نه خراش کې نه متیازې وړې او نه غټې داسې خوشحالي ده د جنت یو طالب ما ته وی نسوار به پکې ملاویږي که نه په جنت کې دا طالبان کله نسوار مسوار کوي چونډی واچي تاسو ملکه نسوار اچوئ نسوار ما اچوئ ښه او ما ته پته ده چونډم را پړسولي نسوار ما اچوئ ښه شی نه دی نو ته مونږ طالبان هم کله کله نسوار ما ته یو ځل یو طالب وی ته واچوه چې پته راته ولګي مې څه پته به راته ولګي زه لا دغه ومه ډېره زمانې خبره ده یاره وی ته واچوه یقین په خدای کوي چې دې کې کمزور دی نو دا په بل شي کې نشته دا مونږ نه اچو داسې کتاب بله خوند درکړي چې دا مې ته راوړه یو چونډی به ور واچو یا صاحبه چې چونډی مې دې شونډه کې واچول داسې په ځمکه ناست وم او مفتو کې تاوېدمه سر مې چورلک وې کله به ښي طرف تاو شم او کله په ګس طرف او هغه مې کلکه نیولې وه کټ مې که دا کټ تاویږي خو کټ نه تاوېده زه په کیسې بېسه تاوېدم او شونډه مې داسې سوځېده داسې چې بیا مې وغورځول په شګو مې دا شونډه وینځله او الټی را باندې یقین په خدای کو لګېد داسې خطرناک شی دی مې خدای ظالمه زه خو به دې اوس وجلې وم نه دا ړومبې ځل دی او دا به دې پاوا کی پاوا بس که کټ مې نه ونیولې نو پاوا تاوېدمه نسواریان پکې شته که نو وی نسوار به جنت کې ملاویږي که نه ما وی نه جنت کې د نسوارو ډبلی نشته نه پکې تماکو شته جنت کې نسوار څه کوي نشته پکې صاحب نسوار جوړیږي د تماکو نه جنت کې تماکو نشته نسوار جوړیږي د ایرې نه جنت کې ایره نشته نن سبا خلق ډېر په نسوارو کې بادام او غذا نه چي مې خدای دې بې خوباسه دا بادام نسوار د پلار نه ورکړه چې ویې خوري چې دماغ یې پېښه شي په دې مردارو کې ته دا چې نسوار پکې دا پکې چې وری ا دې پې وشرموله بادام او دا او څوک یې لا پسپیمو کې اچوي مې ته به وایې ګنې زعفران او مشک او غمبر دي چې ته پسپیمو کې اچوي دا سپیمې ستا د نسوارو ټوټکڼی ده څه دا ما اچوي ښه شی نه دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم اخیری عمل ګورې مسواک وخه عایشې بی بی سینې ته ډډه والې وه او دې کې عبدالرحمن د ابوبکر صدیق زوی د عایشې بی بی رور راننوت مسواک په سره و عایشې بی بی ته مسواک واخیست حضور پاک مبارک ومږه مسواک مږې خوله به م صفی پاکه به بوی به نه کوي او نسوار چې څوک اچوي هلکه ګورې ما خبرې ټولې د اصلاح وي خفه کېږې به نه ښه زه خو ټولې هغه خبرې کوم چې ستاسو په اصلاح وشي نسوار چې څوک اچوي د خولې نه بوینځي څښا بینځي او که نسوار دی چولي نو سپینو جامو والا ته مخامخ مودرېږه کانټو شي دی او که هغه له به د ټولې جامې رنګ کړي او رښتیا درته ویم نو ښه شی نه دی نو نسوار به ملاویږي ما وی نه په جنت کې د نسوارو ډبلی نشته وی قرآن شریف کې چې الله فرمایي ولهم فيها ما تشتهي ولكم فيها ما تشتهي انفسكم ولكم فيها ما تدعون جنت کې چې څه غواړئ هغه به ملاویږي چې څه دې زړه کې تېرېږي هغه به ملاویږي نو که د دنیا یو نسواري دی هغه وایي چې زما له نسوار پکار دی نو بیا الله خو چې څه غواړئ هغه به در کومه نو چې دې نسوارو غواړي خدای به یې ورکوي که به یې نه ورکوي ما وې یاد وساته د نسوارو شوق به د چا پړه کې نه راځي نسوار به څوک اډو غواړي نه نسواریانو نه به نسوار خدای ییر کړو ختم سګرټ والا به نه سګرټ خدای ییر کی او د چیلم والا نه به چیلم خدای مکمل ییر کی دی باړو نسوار او چیلم او سګرټ غواړي نه د سر نه او ما وی بالفرض لکه ګورې خبره ده بالفرض کوم ښه هسې نه څوک راپسې لکې ونه تړي
ځکه ډېر خلک داسې وي موږ یو خبره وکړو نه په دې فیسبوک خلک موږ ټوکه وکړه په دې فیسبوک راپسې خلک ډنډوره کړي یو ځل نه چا تپوس کوي پتلون کې مونځ کېږي که نه نو ما وی او د پتلون والا کېږي خو چې شاته او پسې کم ولاړ دی د هغه نه کېږي راپسې په فیسبوک چا ورکړل بیا به یو ټیلیفون کوو بل چې ته وایې چې پتلون والا پسې شاته ولاړ دی د مونځ نه کېږي ما کله ویلي دي نه نوی ما ته خلک ویلي دي لکه ما داسې نه دي ویلي خو ما خوشطبي کوله پتلون والا خو ځکه کوي چې عورت یې پټ دی او شاته چې ورپسې ولاړ دی نو دی به خپل مونځ کوي او که دی به غونډۍ او لختي او لوړې جوړې شماري نو څنګه به مونځ کوي شیطان خو سړي ته وسوسې اچي یو ځل نه په مدینه منوره کې چا تپوس وکړو اعتکاف کې به کم خوراک سړی خوري او کم به نه خوري مې ګوپي دی نه خوري راپسې صاحب چا لویه پروپیګنډه وکړه وي دی وایي چې په اعتکاف کې ګوپي آرام دی خدای ما کله ویلی دي ټیلیفونونه شروع فیسبوک باندې چلیږي چې دی وایي په اعتکاف کې ګوپي آرام دی دا کم کتاب کې دی ما خو نه دی ویلي چې آرام خوره ګوپي مونږ خو څه نه دی ویلي اعتکاف ته کښېنه او ګوپي خوره خو هغه زول او سیلی او توپان سره به څه کوې لکه داسې څیز به په جومات کې نه استعمالی چې هغه د جومات بیا ادبي پکې راځي نو ګوپي ګیس په خېټه کې نه پیدا کوي تاسو ولې واړه یې څه نه پوهېږئ نو بیا به ګیس له کوم خوا د شپې منډه وي دا ګورې حقیقت د ګناه نشته که ګوپې خورې خو هغه څیز مه خوره په جومات کې د اعتکاف وي چې هغه د جومات کې بیا ستا نه مثال پته ولا خو شرعي مسله ده ولاړه شي نو جومات کې به د دې څیزونو خیال ساتئ که نو بعضې خلک روز واسې نه د بالفرض خبره کوم که بالفرض تا ته هلته نسوار میلوم شي بالفرض لاول خو شته نه نو لاړې به کوم ځای تو کې جنت کې خو د لاړو توکلو ځای نشته نو لاړو له به ته بیا کاخل استاب ته راکوزېږي او که لاړو له به دغه ته راکوزېږي کوچیانو ته او که چارسدې ته دا خو به د هر څه دوړه شوي نه به د کاخل استاب وي نه به د کوچیاني نه به د غلجې وي نه به د چارسدې او نه به د تورنګزی وي دلته اوس یو څو خبرې ذهن کې واچوه ستاسو ټولې مسلې به حل شي چې کم شی جنت سره مناسب نی ابه د چاړه کې نه راځي خیر او خلاص لکه پردی ښځې ته کتل جنت کې به د چا په زړه کې اډو راځي نه او داسې هلکان به د په جنت کې خدمت کوي کانهن الیاقوت والمرجان یاقوت او مرجان په شان ښکلي هلکان به د خدمت کوي خو د چا په زړه کې به د ګناه سوچ هلته نه راځي دا سوچ به د چا په زړه کې نه راځي چې زما د بچي وشي بالکل به دا سوچ نه راځي د چا په زړه کې دا سوچ نه راځي چې خدایه واپس مې دنیا ته ولېږه چې د دنیا هغه کور لږ ووینم دا به د چا په زړه کې نه راځي چې کوم شی جنت سره مناسب نه هغه بس د چا په زړه کې اډو راځي نه ما یو دل ترجمه کوله یو سړی وي زمونږ د دنیا دا ښځې به چېرته ځي مې جنت ته به ځي که نه چې ته جنت ته ځې مونځ او دس کې هغې به هم جنت ته ځي که نه وی دا به څه کوي مې څه به کوي ته به څه کوې تیاره به ته هم خوري دوی به هم خوري وی دا ښځه خاوندانو ښځې مې هر چا سره به خپله ښځه د دنیا هلته وي وی د دې بلاګانو نه مونږ هلته هم نه خلاصېږو مې دا به هلته بلاګانې نه دا به بلاګانې نه دا به هلته د ټولو حورو نه خشتی د دنیا ښځې به د هغه حورو نه هم خشتی مدېدارې به او دوه به د دې نه علاوه نورې ښځې حورې خدای پاک درکوي کم از کم دوه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای ابه دومره خشته او دونه ښکلې وي چې د هغوی د دې نلي دننه مغز به د بار نه ښکاري او یا جوړې به اچولي او یا جوړې او د هغوی د نلي مغز به د هغې او یو جوړو نه هم بار ښکاري او چې هغوی کم رومال په سره یې کومه لوپټه قیمت به د دنیا او ما فیها نه زیاتی او چې کومه خوشبویي پورې کوي دومره خوشبویي لکه د نوک د پاسه چې راځي که دغه خوشبویي دنیا ته راشي د خوشبویۍ د لاسه په دنیا کې څوک ژوند تیر نه کړي
او که یوی جنتی خزه خپل مخ دنیا ته راښکاره که نو د دنیا د دې نور رڼا به داسې ختمه کي لکه چې نور راوخیږي او د سپومۍ رڼا پې ختم شي او د هر جنتی په کور کې به څلور ولې بیږي یو وله د شاتو یو وله د صفا پیو سوچه پی دا زمونږ د وطن پی نه د اوبو ډک او د کیمیکلو پی نن سبا خو مونږ تاسو خو خیر دلته خو میخې غوا ساتی نو تاسو ته به سوچی به میلاویږي مونږ خو سوچی پیو پسې سترګې شنې شوې یو سړی په رزړو کې ما به ته پی غشتل چا وی دا د پارم پی دی وری پې لیکلي مو د پارم پی هغه د مخکې ورځو کې په حکومت چاپوال هغه ټول کیمیکل وختل مې مونږ خو د غونډ یو کال پی یوړل مونږ ته څه پته او ږیره د نامه عمره اوږده وه غټ د ږیره د دوکې دا ږیره چې پرېږدي نو دته به ډېر کار راځي خو هر شي ږیره د سنت طریقه ده چې دې ږیرې ته ګورې نو ته د پیغمبر د طریقې نه خلاف کار ولې کې یو ښځه او ما به د پی غېشتل نو کور یې ما ته وي ورته ووایه چې پیو کې اوبه زیاتې کړي دي سهار چې ما مونځ وکړو نو ما به ته پی راوړل مې ترورې پیو کې دې اوبه ډېرې کړي دي ویې ولې اوبه پلیتې دي څه وره مې زه پسې غسل خو نه کوم چې ته ما سره پاک پلیت خبره کې او یا پې اودس خو نه کوم چې اوبه پلیت مې ما کره خوبه شته ده خوبه نه علمه سره پاک پلیت خبره کې ما که تا ته دا ویلي چې پلیتې کړي دي نو تا به ویلي اوبه ما کره کور شته ته پکې ولې بالا اچوې نو بیا زر وی ما دې خدای وی ما خدای ووه داسې بیا قسم خوړه چې ما پکې پایو کې اوبه نه دی اچولي یاره ملامته یې کړم قسم یې وخوړه کور مې خو ګوره قسم وخوړه چې زه پیو کې اوبه نه اچوم دا ټیک وی وی دا پیو کې اوبه نه اچوي دا په اوبو کې پې اچوي لاول بالټي کې اوبه اچوي د پاسه پې میخه لشي نو قسم خوري نو ګناه ده قسم ګناه ده که نو سوچه پی وی سوچه شاتانه او شراب وی او شراب بیداسی چې خوان به پکې وي لکه د جوسو خو نشه او سردردۍ به پکې نه او یو به صفا اوبه وی دا ولی به د هر جنتي په کور کې بیږي د حضور پاک مبارک نه چا تپوس وکړو چې د جنت په ولو کې به خټئ د دنیا والا کې خو خټئ وی او خټه به پکې وي خو خټه به مشک به مشک او عنبر او د دنیا په ولو کې خو لاندې کاڼي وي د جنت په وله کې کاڼي شته وی یو کاڼي شته هغه به ملغلرې او یاقوت او مرجاني پړقار به کوي یو صحابي تپوس وکړه د الله رسول جنت کې خوره دوړه شته وي او وی دوړې زعفران دي زعفران دا ښکلی جنت به موږ تاسو له خدای راکوي ټول وایه انشاءالله نور شوق سره ووایه نور شوق سره ووایه دا خټ خټ اعلی اعلی محلونه دا به خدای موږ له راکوي خو کله به یې راکوي چې موږ د الله د قرآن تابعداري وکړو د الله په قرآن عمل وکړو د الله د قرآن تلاوت وکړو او د حضور پاک پر وړو شوي احکاماتو موږ عمل وکړو قسم په خدای چې جنت موږ له الله پیدا کړی دی د کافر له نه دی پیدا کړی د مسلمان له پیدا کړی ما قسم وخوړه چې مسلمان له پیدا دی کافر به بالکل جنت ته نه دی چې کوم انسان په کفر مړ شو جنت حرام 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 مسلمان بد عمله چې د قرآن نه لرې وي او عمل پې نه کوي ابه دوزخ ته ځي خو بیا به تې وځي او جنت ته به ځي او چې کوم قرآن سره خپل تعلق قایم کړی وي ابه نیغ په نیغه جنت ته ځي بیا ووایه انشاءالله نو قرآن سره خپل تعلق جوړ کړي دا جنتیان به په جنت کې خوشحاله وي داسې به خوشحالي چې دوی به وي خدای پاکه او نوم یې خوشحالي او د اسمات رکوټ غټ نشته چې موړ شي سړی ګرمې به وکړي بیا به وږي شي او داسې لوږه به نه راځي د دنیا تند او لوږه به داسې نه راځي لکه د دنیا هلته د لوږې دا معنا چې شوق به یې ډوډۍ خوراک ته پیدا شي او د تندې دا معنا چې اوبو ته به شوق پیدا شي لکه یو سړی موړي او بیا هم الوا او پسې له پاسه خوري یا ښه موړي ډوډۍ وخوري او د پاسه پې بیا هم میوه خوري
نو دا جنتیان چې کم خوراک کوي او کم اوبس کی او جوسونس کی دا به د خوند او د شوق د پارس کی د موړوالي او د تندې د ختمېدو د پاره به نی هلته لوږه تنده شته دی نه جامې به نه خیرنېږي او خلک به یې بدلی نو طالبان اکثر سوال کوي چې جامې خیرنېږي نه بیا ولې بدلی ما یې ناوې چې واده شي نو جامې خیرنې چې بدلی یې څه دا ښځې څوله جامې اچوي د دغه دپاره دا واده دپاره دا زما د نکریزو جوړه ده دا مې دا واده دروازې جوړه ده نه هغه خو په یو شپه کې خیرنې شوي نه خو د شپې وباسي دا زما د ولیمې جوړه ده دا مې د خپې ارتې جوړه ده دا مې د خپې تنګې جوړه ده دا جوړی شي ښځو قسم په خدای هر څه دوی وړل موږ یې غرب کړو په دې کې لا جلوسونه بیا وباسي موږ له حق نشته خدای دې مرداره که د هغه ښځې یادوم ګوره لکه د خپلې راپسې راپار نه کې دا زموږ د خپلې شکر دا نیکانې دي هغه انجیو والا یادومه هغه میرا جسم میری مرضی والا یادوم موږ له حق را نه که ای ته خدای دې په سړاکه سیټ کورې که حق نور څه ته وایي خخ کټ ته بالغ ته ډډه ووه ډوډۍ به دله خاوند راوړي بالغ ته ډډه ووه اوبه جوس دا دې به دله راوړي غنم ګوړه خوراک دی به راوړي جامې به دله خاوند راوړي غم خادی له پیسې به درکوي پلار که راځي بوزي دی په خادی دی په غم دی بوزي به دی او بالغ ته ښه مزېداره ډډه ووه چې څه دی خوښې دله به راوړي نور څو حق دله درکړي زموږ حق نشته د یو سړي واده دی تپوس ته وکړه نو یا به دوه جوړې ځان له واده له جوړې کړې یا درې یا دوه یا درې جوړې بس او د ښځې خپل واده نی چې ته د خور وادي وي د ترور د لور او د ماما د لور وادي او لس لس دولس جوړې ځان لالي زمونږ جوړه په څو کېږي لکه چې ښه قیمتي جوړه وي نو په 1000 روپۍ کېږي داسې ده که نه ده د واده جوړه چې ته ځان له جوړې په 100 ده په 2000 اړو په 3000 په 4000 شوه ده دې نه ګرانه پکې نشته دی او د ښځو جوړه ورشه د 500,000 نه واله د 3-4 لکو روپو پورې جوړه موږ د سره نور څوک جامې جوړې هر څه دله برابرو او حق هلکه موږ خلق خو یې غر که او تباه کړل سړي سهار وختي غریب ګوټ پسې وځي تر ماښامه پورې څوک ګوټ کوي څوک للون کوي او څوک چارې وي په پټو کې او څوک د شپې اوبخورې کوي او همدې ښځو له را پیدا کوي جامې جوړې سپلی پیزار دارو درمل هر څه وله پورې کوي او دا را پیدا کوي او دې ښه مزېداره په کوټه کې کټ کړې ته ډډه والې ده ګوته خوځوي غوښه راوړه او ټیپر راوړه او بینګلی راوړه تور باټینګن که خدای بیخ وباسي دا راوړه مرچکي راوړه دا سیزونه ګوپي پکې بیا دا راوړه او خلک وله راوړي موږ څوک بجلیګر مولوي صاحب د خدای وبخي هغه به وایي د ښځو موږ ټول حقونه برابر کړي دي وی یو یې پاتې دی وی هغه یو دا دی چې د بالا ماڼۍ په دې بازار کې زه ورته په بیم شم او دا را باندې راسواره شي قسم په خدای دا د هغه الفاظ مې راته څنګه د کاڼي کرښه یې کړې ده که نه نو ښځو سره موږ نور څوک په دا دې راسوري څوک ورسره حقونه خو خدای ورکوي نو زه ولې منع کوم د خدای رسول ورکوي نو زه ولې منع کوم په هغه مرض کې چې د دواړو جهانو مبارک سردار وفات کېده هغې کې ما ته وصیت کړی دی الا فاتقوا الله فی النساء د ښځو په حق کې د خدای نه ویریږئ ښځو سره ظلم مه کوئ دا ستاسو په لاسونو کې قیدیانې دي ګورې ظلم به نه کوئ ښه سلوک ورسره وکړئ نو ښه سلوک دغه دی چې مونږ یې ورسره کوو که نه دې ته ښه سلوک نه وایي چې پړی پې د پاسه ور واچوي او پړونې ترې کوز کړي او ځه چې کوم ځای ګرځې نو ګرځه دا خو ښه سلوک نه دی انجیوز والا جنکې اکثر دقسې ګرځي نو جنت کې جنات عدن یدخلونها ټول به دي جنت کې یو ځای دی هغې ته به دا ټول جنتیان یو ځل راغونډېږي لکه څنګه چې د جمعې مانځله خلک جومات ته راځي داسې به په هفته کې هلته ورځ او شپه نشته یو شان ورځ ده خو د دنیا د هفتې په مقدار د جمعې په مقدار به خلک هغې کې راغونډېږي
څوک به د نور په کرسو ناستي، څوک د زمرودو، څوک د یاقوتو، څوک د مشکو. اعلی نو چې راغونډ شي نو دی باندې به د خوشبویو باران وشي، باران. نو رب العالمین به د خپل شان لایقه مطابق تجلی وکړي. نو الله به دې جنتیانو ته وایي وایه څه غواړئ؟ وی الله هر څه شته، نه یو نعمت کم دی ووایه. الله هېڅ کم نه دي، مونږ خو چې څه غواړو شته. میوه چې غواړو نو د خولې له راځي، بره ختل هم ورته نشته. میوه کې هډوکي هم نشته، سخام نشته، د خېټې درد بیماري هم نشته. څومره چې خورو خورو مزې چرچې دي خدایه، بیماري هېڅ نشته. نه څو غواړی که نه، دی به وایي خدایه څو غواړو، هر څه شته. نو رب العالمین به خپل دیدار ورته وکړي جنتیانو ته. نو د جنت او یا یو دی کې زر راځي، بل دی او یا زره، او یا زره کاله خوشحالي د جنت بخ د خلقو د الله د یو سیکنډ په دیدار یېرې شي. داسې خوان به یې پکې. وجوه یومئذ ناظره الی ربها ناظره. نو بیا به وله خدای پاک میلمستیا ورکړي. وخ 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 چې میلمستیا د خدای وي نو بیا بسي خشته میلمستیا د رب العالمین. دا به وله خدای خشته میلمستیا به وله ورکړي. دا د دنیا میلمستیا نه ګورې، دا ټول د غوړو ډکې روجې نه، یا لرې مري پکې نشته. باچا صاحب اعلی میلمستیا به خدای ورکړي. څه موده پس به بیا ورته الله وایي چې بندګانو وایه څه خوشحالي شته که نه چې تاسو ته نه میلوي. الله هر څه شته، هغه ستا دیدار پاتې و هم راته میلو شي. نو رب العالمین به ورته وایي ښه چپ شي، نو دی به چپ شي. نو ګورئ قرآن شریف خو زمونږ د حضور پاک مبارک امت ته نازل دی. د نورو پیغمبرانو خو خپل کتابونو، د عیسی علیه السلام انجیل شریفو، د موسی علیه السلام امت ته تورات شریفو، او د داود علیه السلام امت ته زبور شریفو او سل صحیفې. لیکن قرآن به ټولو ته الله به چپ شي چې چپ شي. ټولو جنتیانو ته به الله په خپل خوش اوازۍ د قرآن شریف تلاوت شروع کړي. هغې کې به دومره خوند وي چې د هغې نه مخکې د جنت څومره خوشحالی وي، دا به له دوی نه یېرې شي. دومره خوندور کتاب. نو قرآن والا به جوړېږو که به نه جوړېږو؟ مولانا صاحب څومره خواري در سره کوي. الله پرې مجبورۍ هم لري غریب، او بیا هم تاسو بچو سره خواري کوي. او هر کال څونه ښکلې جلسه درته مقرروي، عالمان راغواړي او بیانونه درته کوي. مونږ پروس کال هم راتلو، خو بیا پکې هغه دغه جوړه شوه، څه چل ویل کورونا پکې جوړه شوه. اوس ورته پسې بیا راغلې ده، خیال ساتئ. نو کورونا درته راغله، نو سخت کال بیا رالو مونږه. نو زما وروڼو بنیادي خبره دا ده چې په خپلو بچو به قرآن شریف زده کوئ به که نه، او حافظان یې کې، عالمان یې کې. او په ډوډۍ مه یانېږئ. ډوډۍ د چا لاس کې ده وایه؟ د الله پاک. خدای پاک به ښه روزي درکړي، یو ښه ښکلې ډوډۍ به درکوي. او عالمان یې کې. او که دا نه کېږي بل بالفرض، نو د عالمانو د مدرسو او د حافظانو عزت وکړي او قدر وکړي. قدر دا یې مونږ دلته په څومره تکلیف رالو مثلا، لیکن زمونږ شاګردان صدام مولوي صاحب چې څه خبره وي نو په منډه تورنګزو ته راشي، کار زموي او دی راله رامنډه کړي. دا ګوره د زړه کې مینه ده ما سره که نه. دقه رنګې تاسو به د سره په خپل زړه کې دی دی وایي زما استاد دی، ټیک شو، زما شاګرد خو زه چاته نه وایم، زما بچی دی، کشر مې دی. لیکن تاسو له د روحاني بچی دی، ستاسو روحاني مشر دی، پلار دی، د ده به تاسو احترام کوئ، قدر به کوئ. ښه او بچی به راولئ، نو دی به دې ملغلره جوړوي انشاءالله. دا دی ګوره څونه بچي، دا څومره دي؟ 15. نن ګوره د 15 کورونو ته د قرآن شریف رڼا وردنوته. ټول وایي الحمدلله. څومره خوشحالۍ ښه 15 ډېر شی. غټه مدرسه کې 15 نه فارغېږي. او داسې به نور هم ورپسې را رواني، نور به مې کال له به نور به مې نورونو د مدرسې سره به دا تعاون هم کوئ چې بچي راولئ، او مالی تعاون هم کوئ. خامخا خرچي کېږي د مدرسې، او د دې غریب به ذاتي خپل اخراجات دي.
او په مینه محبت نیت دا کوي چې دا د الله د قرآن خدمت کیږي او د الله د دین خدمت کیږي چې رب العالمین خوشحاله شي. نو دا څو خبرې مې عرض کړې، زه جوړ نه یم، ډېرې نشم کولی، خو دا بیا ما شکر الحمدلله ډېرې خبرې وکړې. الله دې په مال او تاسو د عمل توفیق راکړي، تاسو دې خدای پاک ډېر خوشحاله کړي او دا بچي دې الله کامیاب کړي. واخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین. ټول یو ځل درود شریف په جمع وایو.